نن تاسو ته پته لګیږي اواز را ورسېدو چې د کاټلنګ په سرزمین کې یو مولا د شاګرد نه تتوړه ویسته د هغې شاګرد رورې راغې په چړو یې مولا وو شهیدې کړ. دا د مونږ حال دی محترمو. ولې دا عاجزه مولا و، عاجزه کمزوري مولا و، د امامتۍ تنخوا ته ناستو. زما مولیانو ته په میډیا اواز رسیږي، هغې مولیانو ته وایم چې دا پټکې سپک پټکې نه دی، زما دا موسله سپکه موسله نه ده، دا منبر د جناب محمد رسول الله سپک منبر نه دی، دا عظیم ځایونه دي. مولیانو ته وایم تکړه شئ، مقتدیان د نه څپېړه وباسي، ته ترېنه دوه وباسه، نه به یېرېږي، پروا به ته چا نه کوې. کوم مقتدي چې تا ته سترګې وباسي، سترګو کې وله سترګې ننوځه باسه، که ستا د تندي نه ګولۍ وځي، د هغه د تندي نه هم ګولۍ وځي. توجه شته؟ هغې مولیانو ته وایم نه به د تنخوا پروا به نه کوې، او که ځان د تنخوا ته ذلیله کړه، تمامه دنیا به سره د پټکي ذلیله دا مولیان ګرځي. تنخوا ته ذلیله، بیا ته حقګویي نه شي کولی، ته بیا حق یاره چې پلانکې مقتدي مې خفه نه شي، پلانکې حاجي صاحب خفه نه شي. که تا د دې پروا کوله محترمو، ته دین ته فایده نه شي رسولی. محبوب مې جمله وفرمایله چې د دین په منځ کې څوک راله ستا د سر قطه شي، ابوذره سلو ابوذره ستا د سر قطه شي، خو د دین په باره کې به حقګویي پرې نه دی. که حقګویي دی ابوذره پرېښوده، زه محمد به ستا نه انکار وکړم. په حق کې دی ابوذره سر لاړه په حوض کوثر باندې به دا محمد مصطفی ستا شفاعت ته ولاړي. محترمو، هغې مولیانو ته وایم، هغې مولیانو ته چې هغه د چند روپو دپاره او د چند تنخوا دپاره د مقتدیانو محتاجۍ کوي، ته دین ته فایده نه شي رسولی. محترمو، دین ته فایده. او دا هغه جمله وایم، د دله مولا مقتدیان هم دلهګانې. توجه شته؟ د دله مولا مقتدیان چې مولا د یو ځای نر دی، دا د دې خبرې یو حقیقت ګرنټي ده چې د دغې مقتدیان هم نران دي. محترمو، دا خبره یاد ساته. د دغې الله دوی داسې نشي کېدی چې امت دلګانې یو حاکم پې نر راولم. ای قوم او مقتدیان دلګان یو امام وله نر پیدا کړم. داسې نشي کېدی چې مقتدیان نران دي امام به نری، که مقتدیان دلګانو امام یې دله دی. هغې علمو ته وایم او تاسو ته محترمو، د دین بېعزتي ونه کې، د دین بې حرمتي ونه کې، دا د خدای بې حرمتي ده، د پټکي بې حرمتي ونه کې، دا زما د محبوب پټکي ته لاس اچول دي. د محراب او د منبر بېعزتي ونه کې، هغې د کاټلنګ مردار خبیث او لعین خنزیر او بدنما انسان چې مولوي صاحب د جومات قتل که، ما وی دا چاړه په عام انسان نه ده چلېدلې، دا د جناب محمد رسول الله په سینه باندې چاړه ده. محترمو، توجه شته د ما جملې ته؟ که الفاظ سخت لګېږي معذرت خوا یم. محترمو، استاد ولې شاګرد ذاتیات دي ورسره په دین؟ ته به خدای ته څنګه وایې؟ ما وی ستا محبوب 3 کاله مسلسل د شعب ابي طالب په قید کې ګیرو پاڼې خوړلې دي. خدای ته به ویلی شي چې ربه ما پاڼې ستا د دین دپاره خوړلې دي. تا که یو څپېړه د دین دپاره وسکله، نشي ویلی خدای ته. ستا بچي که څپېړه وسکله، ته به قیامت په سبا باندې په قبر کې په نرتوب خدای ته وی خدایه بچي مې ستا د دین دپاره ګزار سکلی دی. ربه ما ستا د دین دپاره ګزار سکلی دی. دا په ډاډه ویلی شي. او چې ته هغه امام او دین ته لاس اچې، ستا څه خیال دی محترمو؟ هغه امام چې هغه تا ته دین او خدای ښیي، تا هغه په چاړو باندې وو. محترمو، دا ستا دپاره ته د دې نه نور نه پرېوځې. محترمو، بس ستا د پرېوتو انتها ده چې ته نن دونه راپاڅېدې چې په چړو دې ګزار وکړه په مولا او په عالم باندې. څومره علما چې شهیدان کېږي، وګوره علما شهیدان شو، الله وایي دې ته خو مرتبه میلو شوه، خو تا ته ویم محترمو کنده دې ځان له وکته عظیمه کنده. داسې کنده د دنیا 2 ورځې زندګي ده، تېرېږي در باندې، ته به مړ کېږې، ستا هم خلاصې نشته. خو چې ته مړ شوې محترمو، په تخته به پروت یې او بدبویي به در نه ځي. ما ډېر هغه افراد ولیدل محترمو چې علماو سره بد دي، د هغې د وجودونو نه بوی نه ځي، په دنیا کې ته بوی ځي، بدبویي ترې نه ځي. د علماو سره یې نه لګي بغض دی ورسره، د الله والو سره یې نه لګي بغض دی ورسره، د مجاهدینو سره یې بغض دی، د تبلیغیانو سره یې بغض دی، د دې افرادو سره ستا بغض دی. زم ستا د دې سره بغض نشته، ستا د دین سره نفرت دی، ستا د دین سره بغض دی، ستا د جماعت سره نفرت دی، ستا د مرکز سره نفرت دی، ستا د دین سره نفرت دی. او اخر کې سخته جمله وایم، ستا د محبوب او د پیغمبر سره نفرت دی. محترمو،
ما یو سخت جمله بلز کسانو ته وي مې پته شته دغه فرد چې عالم په چړو باندې والے دی مې دا داسې قوم دی داسې که دا د جناب محمد رسول الله په زمانه کې د به پیغمبر په چړو باندې والے و معاذ الله معاذ الله دا داسې قوم دی که دی د نبی اسلام په زمانه کې و د به په نبی اسلام اموار کو الله دې موږ وساتي یو هلکه بعضې یو جمله به یاره چې دا به څنګه خلک چې په پیغمبر به ګزار کو ما وی دا هغه خلک دي نن چې د پیغمبر په اولاد او وارثانو باندې وار کوي دا به څنګه افرادو چې منافقان به و نبي اسلام پسې به خبرې کولې ما وی د دې ځای خلک چې کم په امام پسې مونځ وکړي بار ورپسې خبرې کوي بس ته پوه شه چې د دې مشرانو به انبیاو پسې خبرې کولې کشران علماو پسې خبرې کوي یو بزرګو کشته کې کېناسته کشته نیوله خو نه وه هغه کشته کې نور څه مست نوجوانان هم ناست اوسني نوجوانان خو ډېر مست دي که نه ګانې ډرس کې لګولې وي ګانې وي دا بزرګ کېناسته د سره خپل مرید هم چې هغې هغه بزرګ ولیده نو بد اخلاقي ورسره شروع کړه د هغه ګیرې پسې خندا پټکي پسې خندا توجه شته او کشته کې ټوپونه والي کشته داسې داسې کېده نو مرید خو غریب یاره کوي حضرت وکوه ته خیرې چې خدای تباه کړي توجه شته دې جملې ته تا سره بد اخلاقي کوي نو هغه بزرګ څه ویل هغه ورته نه وي زه د هغه ذات امتي یم زه د هغې ذات امتي یم چې تره وله چا 19 ټوټې که او اینې ترې نه رابار کړه نو هغه ورته مخې ته کېناسته نو محبوب مې ورته ووایي زه بخلې مې سبحان الله ووایي 19 ټوټې او نبی اسلام دومره چاته نه دي جړلې چې څومره خپل تره ته جړلي دي چې وجود یې 19 ټوټې و اینه و دا ځای څیرلی شوی دا خېټه ټوله کولو وه شونډې ترې پرې کړې وې غوږونه یې ترې پرې کړي وو سترګې مبارکې ترې نه ایستې وې او داسې لاش پروت و اینه باندې ولې چکونه لګولي وو بیا پکې تارونه نه نباسلي وو هغه اینه او پړپوس یې غاړې ته اچولې و ګرځېده به داسې کس توجه شته دې جملې ته وی زه د هغه نو لاس یې اوچت که وایي خدایه څنګه چې په دنیا کې خوشحاله دي دا نو خدای په جنت کې هم داسې خوشحاله کې سبحان الله وویل وایي کشتۍ چې کنارې ته لګېده الله ورته هدایت کړی هغه ټول د دې پیر صاحب مریدان کړل خدای سبحان الله ووایي سلام